अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड शागिर्दानो, उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک جوړ او صحتمند او خوشاله او د خندانه بشنه. نن زمونږ ټاپک دی کیپیسیټرز. نو کیپیسیټر به موږ وایو چې کیپیسیټر څه شی دی او څه مقصد دپاره د یوز کیږي. کیپیسیټر څه شی دی او دا د څه دپاره یوز کیږي. پهله هم د دې ډیفینیشن کو چې کیپیسیټر موږ سره څه شی دی. دا د موږ سره یو electrical device which is used to store electrical energy in the electric field is called capacitor. صحیح ده. دا یو electrical device دی او دا electrical device د electrical energy د storage دپاره استعمالیږي او electrical energy به چرته سٹور کیږي؟ دا به په electric field کې سٹور کیږي. د دې د ایکسپلینیشن دپاره موږ یو سمپل اگزامپل اخلو. موږ سره کیپیسیټر چې کوم دی سمپل کیپیسیټر هغه موږ سره یو دوه پیرل پلیټس وي. داسې دا دوه پیرل پلیټس دي او دا پلیټس چې کوم دي دا په یو خاص ډسټنس د یو بل نه جدا دي. دی په منځ کې ډسټنس چې کوم دی هغه ډي دی او د دې پلیټس خپله یو ایریا ده. صحیح ده. دا او د دې په منځ کې عموما خو داسې وي چې د دې په منځ کې موږ یو میډیم یوز کوو چې هغه میډیم ته موږ وایو ډایلکټریک میډیم. خو فی الحال موږ د ډایلکټریک ذکر نه کوو. موږ وایو چې د دې دواړو پلیټس په منځ کې ایر چې کوم دی هوا ایز اے میډیم یوز شوی ده. صحیح ده. دا پلیټس چې کوم دي دا د بیټري سره کنیکټ شي. داسې کنیکټډ دي. د دې بیټري پازیټیو ټرمینل سره دا لیفت پلیټ کنیکټډ دی او د نیگیټیو ټرمینل سره دا رائټ پلیټ کنیکټډ دی. ٹھیک ده. نو دا عموما دا ټرمینل چې دا په های وولټیج دی دا په لو وولټیج دی. نو دې د وجې نه دلته یو خاص پوټینشیل ډفرنس دی یا وولټیج دی. دې وولټیج ته موږ د بیټري وولټیج وایو. صحیح ده. کله چې دا کنیکټډ شي نو د کرنٹ یا د چارج د فلو نه مخکې څه کار کیږي؟ یاد ساتئ کرنٹ فلو دپاره چې کومه ضروري خبره ده هغه دا ده چې کرنٹ به هله فلو کیږي چې الیکټریک فیلډ سیټ شي. الیکټریک فیلډ سیټ شي په دې سرکټ کې. نو سب د ټولو نه مخکې به داسې کار وشي چې دلته یو الیکټریک فیلډ سیټ شي فرام پازیټیو ټوورډ نیګیټیو. نو دوه قسمه فیلډ سیټ کیږي. یو موږ سره انسایډ د بیټري وي یو آؤٹ سایډ د بیټري وي. انسایډ د بیټري الیکټریک فیلډ داسې وي. ٹھیک ده. فرام پازیټیو ټوورډ نیګیټیو. صحیح ده. او بهر چې دی فرام پازیټیو ټوورډ نیګیټیو نو یو الیکټریک فیلډ داسې سیټ شي او دا الیکټریک فیلډ چې کوم دی دا به ځان سره نوٹ کوي چې دا الیکټریک فیلډ به په دې سپیس کې موجود وي. د پلیټس په منځ کې چې دا کوم سپیس دی دلته به هم الیکټریک فیلډ موجود وي. نو دا کیپیسیټر دا پلیټس که ته یو بل نه ډېر جدا کړي نو بیا دا الیکټریک فیلډ ویک کیږي. چې کمزوری شو نو دا سرکټ چې دی دا ایز اے اوپن سرکټ کنسیډر کیږي. مطلب دی کې بیا چارج فلو نه کوي. صحیح ده. نو چې څنګه الیکټریک فیلډ سیټ شي نو یاد ساتئ ځان سره چې دې سایډ کې هو نیګیټیو چارجز دي. نو دا نیګیټیو الکترون چې کوم دي دا عموما د فیلډ خلاف موشن کوي. یعنی دا عموما الیکټریک فیلډ په دې ډایرکشن کې دی نو دا نیګیټیو چارجز چې دي دا به په دې ډایرکشن کې موشن کوي. نو دا نیګیټیو چارجز راشي دلته دا نیگیټیو چارج سٹور شو. نو د بیټري نه چې کله هم نیگیټیو چارج وځي نو ایٹ د سیم ټایم پازیټیو چارج هم وځي او پازیټیو چارج چې دی دا ځان سره نوٹ کوي چې دا به الانګ د الیکټریک فیلډ موشن کوي. نو دا پازیټیو چارج الانګ د فیلډ روان شو او دا نیگیټیو چارج اگینسټ د فیلډ روان شو. نو دا دلته راورسېدل دا اوس دې ځای کې کنډکشن نه کیږي. دلته کنډکشن نه کیږي یعنی چارج د دې ځای نه دې خوا نشي راتلی. هغه که پازیټیو که نیګیټیو وجه دا ده چې دې ځای کې کنډکشن میډیم نشته دی. دلته ایر دی. دې ځای کې موږ ایر کنسیډر کړی دی او ایر چې دی دا بیډ کنډکټر اف الیکټریسټي دی. صحیح شوه. اوس ګورئ الیکټریک فیلډ
کله هم چې موږ سره سپوز یو سنگل پازیټیو چارج سنگل نیگیټیو چارج په دې کې الیکټریک فیلډ موجود دی. اوس که دا نیگیټیو چارج دې سایډ ته راغی یا دا پازیټیو هغه خواله لاړ نو الیکټریک فیلډ ختمیږي. کلیر ده. خو که دلته موږ وګورو دلته یو پازیټیو چارج راغی خو ډېر پازیټیو چارجز دلته پراته دي په دې پازیټیو ټرمینل کې. دغه شانته دا یو نیگیټیو چارج راغی دلته خو دلته ډېر نیگیټیو چارجز شته لا. نو د دې د وجې نه دا ځان سره نوٹ کړئ چې دلته ډېر پازیټیو چارجز دي دلته یو پازیټیو چارج دی نو الیکټریک فیلډ اوس هم شته دی. دا الیکټریک فیلډ موجود دی. دا چې دا موجود دی نو د دې الیکټریک فیلډ د ختمېدو دپاره یعنی دا الیکټریک فیلډ دا چې کوم دی د ختمېدو دپاره بل نیګیټیو چارج هم را روان شي. بل نیګیټیو چارج را روان شو. صحیح ده. دا راسې راغی دلته بل نیګیټیو چارج نو چې نیګیټیو چارج یو دلته ایډ شو دلته سټور شو نو پازیټیو چارج هم دې خوا راشي سټور شي. او دغه شان دا الیکټریک فیلډ به تر هغې پورې په دې وایر کې موجود وي چې تر څو پورې دلته څومره پازیټیو چارجز دي چې هغه د دې پلیټ برابر شوي نه وي. یعنی ټول پازیټیو چارجز داسې چې دا فولی چارج شي کله د فولی چارج شي نو ګورئ بالکل به دلته چې څومره پازیټیو چارج یعنی دلته چې څومره پازیټیو پوټینشل دی. صحیح ده. دلته چې کوم پازیټیو پوټینشل یعنی پازیټیو چارج سره نږدې چې کوم پوټینشل وي هغې ته موږ پازیټیو پوټینشل وایو. دلته چې کوم پازیټیو پوټینشل دی دې ځای کې هغه به بالکل د دې برابر شي. او دلته چې کوم نیگیټیو پوټینشل دی دا هغه به بالکل د دې برابر شي نیگیټیو پوټینشل. صحیح ده. نو څومره پوټینشل ډیفرنس چې د بیټري دی هماغومره پوټینشل ډیفرنس به دلته سیټ شي. مزید چارجز به فلو نه کوي. ولې به نه کوي مزید چارجز فلو؟ د هغې وجه دا ده چې دلته د پازیټیو ټرمینل پوټینشل او د دې پلیټ پوټینشل یو شانته شول. نو د دې پلیټ د دې ټرمینل او د دې پلیټ په منځ کې پوټینشل ډیفرنس ختم شو. نو چې پوټینشل ډیفرنس ختم شو نو موږ ویلی شو الیکټریک فیلډ انټینسټي موږ ویلی په پوټینشل ګریډینټ کې چې دا برابر وي د ډلټا وي بای ډلټا آر. نو چې پوټینشل ډیفرنس د پازیټیو پلیټ او د ټرمینل منځ کې پوټینشل ډیفرنس څه شی شو؟ زیرو شو. ځکه دا پلیټ او دا ټرمینل په سیم پوټینشل شول نو په دې وایر کې به الیکټریک فیلډ ختم شي. دا شانته په دې سایډ کې الیکټریک فیلډ مزید الیکټریک فیلډ ختم شو چې کله کیپیسټر فولی چارج شي. خو یو پوینټ ځان سره نوٹ کړئ چې دلته به الیکټریک فیلډ سټرانګر وي. د هغې وجه دا ده چې دلته په دې ځای کې اوس هم پوټینشل ډیفرنس موجود دی. دا په های پوټینشل دی او دا په لو پوټینشل دی. نو دلته به موږ سره څه موجود وي؟ دلته به موږ سره سټرانګ الیکټریک او یونیفارم الیکټریک فیلډ موجود وي. نو دا الیکټریک فیلډ چې دی او چرته چې الیکټریک فیلډ وي هلته به موږ سره سټورډ الیکټریکل انرژي وي. صحیح ده. نو د دې دواړو په منځ کې چې کوم پوټینشل ډیفرنس دی چې هغې ته موږ ډلټا وي وایو دا ډلټا وي ډیپینډ په څه باندې کوي؟ دا ځان سره نوٹ کوي. د دې ډیپینډ به په څه وي؟ د دې ډیپینډ به په چارجز وي. دلته چې څومره ډېر چارجز سټور شي هغومره به پوټینشل ډیفرنس زیات وي. ټیک ده. او څومره چې پازیټیو چارجز په دې پلیټ سټور کېږي هماغومره به دلته نیګیټیو سټور کېږي. یعنی که 100 پازیټیو وي نو 100 به نیگیټیو وي. صحیح ده. نو دا پکې ځان سره دا خبره نوٹ کړئ چې دا پوټینشل ډیفرنس چې کوم دی ډلټا وي یعنی د دې دواړو پلیټس پوټینشل ډیفرنس is directly proportional to the amount of charge stored on the plate. په پلیټونو چې څومره چارج سټور شوی دی د هغې سره به ډایرکټلی ریلیټډ وي. اټ مینز د دې مطلب دا دی چې ډلټا وي او ډلټا کیو چې کوم دي دا یو بل سره ډایرکټلی ریلیټډ دي. صحیح ده. نو د دې ګراف به موږ داسې ډرا کولی شو. ګورئ دا که موږ سره وولټیج ریپرزینټ کړي ډلټا وي او که دا موږ سره کیو ریپرزینټ کړي نو د دې دواړو په منځ کې ریلیشن ډایرکټ ریلیشن دی. نو د دې ګراف چې دی دا به موږ سره سټریټ لاین وي. صحیح ده. په دې کې بیا موږ سره یو کانسټنټ راځي ډلټا وي از ایکول ټو 1/c ډلټا کیو. دا سی چې دی دا موږ سره کیپیسیټنس دی. صحیح. دا موږ داسې کلکولیټ کولی شو. ګورئ داسې لیکلی شو چې کیو از ایکول ټو سی ډلټا وي. ټیک شو. داسې هم لیکلی شو. دویم نمبر خبره دا ده چې دا کیو ته دې سایډ ته
रावाड़ो या सी दे खवा रावाला डेल्टा वी दे खवा रावाला नो सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी सही शोला was the q divided by delta v दे तमंगा स्लोप ऑफ q डेल्टा v ग्राफ सही शो स्लोप मंग सा बराबरी वेयर दा से मंग लिखले शो कि c is the slope of qv graph the qv graph slope चिकम दे दा मंग सर द कैपेसिटेंस बराबर भी और स्लोप ता उसका पता था कि स्लोप मंगा संग लिखले शो दा से लिखले शो गोरे स्लोप ऑफ qv ग्राफ आगा मंगा संग भी स्लोप मंग सर बराबर ही द टेंजेंट थीटा और टेंजेंट मंग सर बराबर ही परपेंडिकुलर बाय बेस नो उसका दल तदा मंगे और ट्रायंगल वालू दा से दा यो ट्रायंगल वालू नो दा साइड मंग सर क्यों रिप्रेजेंट कई और दा मंग सरा डेल्टा वी रिप्रेजेंट कई नो दा मंग सरा के उगुर दा परपेंडिकुलर दे और दा मंग सरा बेस दे सही दा नो परपेंडिकुलर बाय बेस दा बशी मंग सरा गोरा परपेंडिकुलर बाय बेस मंग सरा बराबर दे द क्यों बाय डेल्टा वी और क्यों बाय डेल्टा वी मंग सरा बराबर दे द कैपेसिटेंस नो दा गवा जरा चे स्लोप ऑफ क्यों वी ग्राफ दा मंग सरा द बराबर दे दा मंग सरा बराबर दे द कैपेसिटेंस was capacitance मंगा संग डिफाइन को द डेफिनेशन से भी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आगा मंगा पस तरीका डिफाइन को आगा दा से डिफाइन को कैपेसिटेंस वही गुंजाइश था गुंजाइश मतलब डिफिनेशन दे कि द मेजर of charge storing ability of a capacitor the capacitor the charge storing ability the कमी खबर न मैयर कीगी the capacitance the charge capacitance ज़्यादा हुई कैपेसिटेंस ज़्यादा हुई दे मतलब दा चे दा बडेर चार्ज स्टोर कई द चार्ज कैपेसिटेंस कम हुई दे मतलब दा चे अब कम चार्ज स्टोर कई is called of a capacitor is called capacitance सही दा और दा डिपेंड पस कई डिपेंड पे कम खबर दे डिपेंड नंबर 1 दा यो ज्योमेट्रिकल फैक्टर दे दा डिपेंड ऐसे हो इक्वेशन के खकारी जी क्यों बाई वी हो प क्यों और प वी यानी चार्ज वोल्टेज माने डिपेंड न कई दा यो ज्योमेट्रिकल फैक्टर दे दा डिपेंड कई पो नंबर 1 मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पमंस की मीडियम चिरे पागेबा ने डिपेंड कई नंबर 2 एरिया ऑफ द प्लेट्स प एरिया डिपेंड कई मतलब दा शो चे मंगदा से लिखले शो दस इज मंगदा से लिखले शो चे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट द उसका दे प्लेट्स पमंस की मीडियम मंगदा से की चे दागे परमिटिविटी ज़्यादा हुई नो याद साथ द चाचे परमिटिविटी ज़्यादा हुई द अगबा कैपेसिटेंस हम ज़्यादा हुई दा मतलब कैपेसिटेंस पर सेवा की सही दा बल दे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया सुमर चे द प्लेट एरिया सेवा हुई एरिया ज़्यादा हुई आगमर ब कैपेसिटेंस ज़्यादा हुई नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पमंस के डिस्टेंस नो चे डिस्टेंस सुमरा कम हुई डी डिस्टेंस थे चे सुमरा डिस्टेंस कम हुई नो कैपेसिटेंस बा ज़्यादा हुई नो दा पकेदान सरा नोट कई ची कैपेसिटेंस ची दा असे नता सुदा सी यूज़ कई ची सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा वी नो दे बाना डिपेंड न कई अलबत्ता दा पके नोट कई जान सा दा खबरा ची दा खबरा नोट कई ची कैपेसिटेंस सी डज नॉट depend on Q and delta V but पर क्यों पर वी डिपेंड न कई हो
دا خبره به ځان یاد ساتئ بٹ ریشو آف کیو ټو ډلټا وی آلویز گیو سی. خو ریشو چې کوم دا د کیو او د ډلټا وی ریشو چې کوم دا به عموما تاسو ته څه شی درکوي کیپیسټنس به درکوي. کلیر ده خبره. بیا د کیپیسټنس یونټ څه شی دی دا موږ په څه شي کې معیر کوو کیپیسټنس آف کیپیسټر دا موږ په څه کې معیر کوو په فراډ کې فراډ صحیح ده دا موږ په فراډ کې معیر کوو او هغه داسې وي ګورئ یونټ چې دی یونټ هغه موږ سره څه شی دی فراډ دی فراډ یونټ دی. کیپیسټنس از اکول ټو کیو بائی ډلټا وی د یونټ دی فراډ او کیو چې دی کولم بائی اولټ صحیح ده. ایف از اکول ټو سی بائی وی دا موږ سره د یونټ دی فراډ. کلیر شو. نو دا زموږ سره کیپیسټر زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که ستاسو کوېسچن کولی شئ. مننه.